بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. سورة البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 106 تا 110. پیغمبر علیہ السلام چې کله د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د الله په حکم باندې بیت المقدس طرف ته منځ کولو او بیت المقدس طرف ته تقریبا 19 میاشتې حضور پاک او صحابه منځ کړی دي. بیا د الله د طرف نه حکم راغی فول وجهك شطر المسجد الحرام. زما محبوبه پیغمبره مخ مسجد حرام بیت الله کعبه طرف ته واړوه. نو پیغمبر علیه السلام سره د صحابه بیا کعبی طرف ته منځ او عبادت شروع کړو. نو د مشرکانو د یهودیانو با پیغمبر علیه السلام او صحابه باندې اعتراض کولو چې دا لا څنګه آسمانی کتاب دی او دا تاسو سره لا څنګه آسمانی شریعت دی او دا تاسو څنګه خدای پاک دی. نعوذ بالله چې نن دته د یو خبرې حکم کوي او سبا دته د بلې خبرې حکم کوي. کله دته وایي چې بیت المقدس طرف ته منځونه کوي او کله دته وایي چې خانه کعبه طرف ته منځونه کوي. کله د یو حکم را لیږي او کله د بل حکم را لیږي. ولې ستاسو دی الله تعالی ته د مخکې نه د رستنو خبرو معلومات نشته چې کله یو حکم را لیږي او کله بل حکم را لیږي. او کافرانو به بیا مثال ورکولو چې ستاسو د دې حکمونو د دې بدلیدو را بدلیدو، کله یو حکم راشي بیا هغه منسوخ شي، بیا بل راشي بیا هغه منسوخ شي، بیا بل راشي. د دې مثال خو داسې دی چې یو باچا وي د یو ملک او هغه یو قانون جوړ کړي، یو آیین جوړ کړي او هغه قانون او آیین چې خپلو عوامو ته ښکاره کړي نو هغه قانون او هغه آیین د عوامو دپاره ډېر زیات سخت وي او هغوی یې سر ته رسولی نشي او پوره کولی نشي. نو خلک روزي سړکونو ته جنجال جوړ کړي چې د اعلی څنګه قانون په دې خو ډېر عمل پرې ډېر ګران دی. نو بادشاه مجبوره شي او هغه قانون هغه آیین بدل کړي، په هغې کې ترمیم وکړي. د خلکو نه مجبوره شو، وی دا ولې د را ترمیم وکړو دا قانون یې بدل کړو؟ دا ځکه چې بادشاه خو قانون جوړ کړی و خو هغه ته د خلکو د موجوده صورتحال علم او پته ورته نه وه چې د خلکو دپاره دا قانون فایدهمند دی او که نه دی. نو چې خلکو پې جنجال جوړ کړو، خلکو ته وي چې دی کې خو زمونږ دپاره نقصان دی، فایده نه ده. نو هغه ته د خلکو د فایدې پته ولګېده نو قانون یې بدل کړو. بیا خلکو دغه قانون باندې څه وخته پورې عمل وکړو، 2 کاله 3 کاله. یو وخت داسې راغی چې خلکو ته بیا په دغه قانون باندې عمل کول ګران شو. نو بیا خلک سړکونو ته راووتل، احتجاجونه یې وکړل، مظاهرې یې وکړې چې دا قانون خو بس 3 کاله پې د عمل وکړو، ګران دي، دا راته بدل که. نو بیا باچا مجبوره شو، بیا هغه قانون بدل کو، 3م قانون یې راوړلو. نو د دې نه دا پته ولګېده چې باچا قانون جوړولو نو د خلکو موجوده صورتحال او د فایدې او د تاوان ورته علم نو، او بیا هغه خو د خلکو په چاحت او د خلکو په خواهش باندې بدل کو قانون. خو بیا ورته دا پته نه وه چې راتلونکي وخت کې به دا قانون نو د دقې خلکو دپاره بیا فایدهمند نه وي او د خلکو دپاره به ګران وي. نو نه ورته د خلکو د موجوده صورتحال علم و، نه ورته د راتلونکي وخت علم و. نو د باچا قانون کله یو شانتي و کله بل شانتي او کله بل شانتي. نو ستاسو د دې خدای د آیتونو خو نعوذ بالله دقسې دي. الله تعالی یو آیت او یو حکم راولېږلو نو بیا هغه بدل کو، بیا بل راولېږو، بیا بل راولېږلو. دا مثالونه به د کافرانو د قرآن د دې آیتونو دپاره ورکول چې کوم آیتونه الله تعالی موقع په موقع منسوخ کول. د دې نسخ او د منسوخ معنا 2 معنی دي. یو معنی دا اوچتول، اوچتېدل، یو معنی دا بدلول، یو معنی یې ختمېدل هم راځي. دا قرآن کې ځای په ځای په دې آیاتونو کې چې کوم دا منسوخ کېدل شوي دي نو یا خو الله تعالی یو حکم را لیږلیو بیا یې هغه بالکل ختم کو، منسوخ یې کو او امت اعلان کو چې تاسو لپاره
په دې حکم باندې دې وخته پورې عمل کولو بس د دې وخت نه دا حکم منسوخ شو په نور په دې عمل نه کوي یا د منسوخ کېدو مطلب دا یا مطلب دا چې یو حکم به راغلی یو شانتي څه وخته پورې به مسلمانانو په هغې عمل وکړو بیا به حکم راغی او په هغې کې به لږ غوندې کې بدلون شو چې اوسه پورې په تاسو عمل کولو په دې طریقې سره اوس په دې حکم باندې عمل په دې طریقې سره کېږي دا هم منسوخ کېدلو د حکم بدلیدلو او دا قرآن پاک کې په احکامات شرعیو کې ځای په ځای باندې شوي دي نو دې یهودو اعتراض وکړو الله په دې آیت کې جواب ورکوي زما محبوبه که مونږ یو آیت منسوخ کوو یا یې تاسو نه ایرو د مسلمانانو نه د صحابانو د حضور پاک نه آیتونه ایر کړی شول منسوخ کړی شو نو الله وی د دې په ځای به مونږ تاسو ته د دین ښه حکمونه به تاسو ته راوړو ښه احکامات په تاسو ته راوړو چې هغه به ستاسو دپاره د دینه زیات فایدهمند وي په هغې کې به ستاسو د دینه زیاته ګټه او خیر وي یا که پکې زیاته نه وي نو کم از کم دا څنګه حکم چې وو همدغه رنګې به تاسو ته بل حکم راوړلی شي او علما او مفسرین او حضرات بیا د دې خبرې مثال داسې ورکړی دی چې د الله تعالی حکمونه بدلول را بدلول که نه وی د دې مثال داسې دی یو سړی دی او دی ډېر زیات بیمار دی او دی یو سرجن یو سپیشلیسټ ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر ته ځان وښیي چې صاحب ماله معاینه وکړه چې ما کې څه بیماري ده او د هغې علاج هم راله وکړه ډاکټر ولا د سر نه د خپو پورې معاینه وکړي صاحب او ټسټونه هم وله وکړي علاج وله معلوم کړي بیا ورله د یوې میاشتې دوی ورکړي او د یوې میاشتې پرهیز هم ورته وښیي او ورته وایي چې یو میاشت دا دوی استعمال کوه میاشت پس بیا راشه یو میاشت دی دا دویانې استعمال کړي یو میاشت پس بیا لاړ شي ډاکټر ولا بیا چیکپ او ټسټونه معاینه وکړي د یوې میاشتې دوی بیا ورکړي داسې دا مریض دا ډاکټر ځان ته شپږ پیرې وغواړي راوغواړي شپږ میاشتې بوزي او راولي میاشت په میاشت او یو میاشت پس چې راشي نو هغه زړې دویانې پې بندې کړي او ورته وایي چې دا اوس دې کومې دویانې خوړې نو بس دا به اوس کېدي ښه دا به نورې نه خوري دا بله چیټۍ درته لیکم او دا اوس په دا دویانې یو میاشت استعمال کړي یو میاشت پس به راشي شپږ میاشتې چې تېرېږي مریض د ډاکټر په مشوره باندې عمل کوي دویانې بدلوي را بدلوي پرهیز کوي چې شپږ میاشتې تېرې شي او شپږ میاشتې پس لاړ شي ډاکټر وله معاینه او چیکپ وکړي دته په ځان کې هم ډېر بدلون ښکاري او ځان ورته سم ښکاري ډاکټر ورته وایي زه بس ته ټیک ټاک یې روغ رمټې جګ جوړې ځه اوس چې څه کې کبډي کې او که خوراکونه کې او که دال خورې او که سا خورې که مرچې کې بس روغ جوړې اوس ستا پرهیز هم ختم او بیماري دې ختمه دې په خوشحالۍ خوشحالۍ راختئ دې مریض دې ډاکټر ته چته مو نه وي چې ډاکټر صاحب هغه په تېر یکم خو دې رالی یو شانتې دویانې راکولي اوس رالی بل شانتې راکې دا ته څه کې په ما چلیز ده کې که څنګه مریض چته هم ډاکټر ته ده ونه وي او د ډاکټر ته د مریض نورو خلکو هم دا ونه وي چې ډاکټر صاحب دا څنګه چل دی سات کې په یو دویانې خوري کله یو شانتې وي کله بل شانتې کله وی هغه ټسټ وکړه کله وی دا ټسټ وکړه کله دا معاینه دا ولې دې خلکو ته پته ده چې دې مریض کې مرض شته او دا ډاکټر ډېر هوښیار عقلمند او پوه او قابل سړی دی او دې د دې مریض مرض هم معلومولی شي او د هغې مطابق علاج هم ورکولی شي د خلکو په ډاکټر باندې پوره اعتماد او یقین ډاکټر ته هم د دې خبرې پته وه چې دا ده کې کم مرض دی دا به شپږ میاشتې کې قابو کېږي هغه په اول ځل معاینې باندې دا معلومه کړه او دته به زه میاشت په میاشت دا دویانې داسې سټیج په سټیج درجه په درجه بدلومه را بدلومه نو ډاکټر مریض ته هغه مطابق علاج وښودلو او په هغې باندې مریض جوړ شو سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي ډاکټر چې دې مریض ته دا د شپږ میاشتې دویانې په شپږ میاشتې کې میاشت په میاشت بدلولې را بدلولې نو په یو ځای به ورته بس په چټۍ لیکلي وو که نه چې دا دې د شپږو میاشتو دوی ده یو میاشت په دا وخوري بیا بله میاشت دا بیا بله ده نو دا بار بار راغوستو ته پکې څه ضرورت و دا میاشت په میاشت بدلول ته خو بس په یو ځای به یې ورته لیکلي وي که نه د شپږو میاشتو دویانې به یې په یو ځای ورکړې وي نو جواب دا دی چې نه ډاکټر که په یو ځای باندې د شپږو میاشتو دویانې مریض ته لیکلي وي نو مریض به لاسونه پسې واه خدایه پاکه زما دا مرض دونه زیات شي شپږ میاشتې به دا دویانې خورم نو د هغه باندې به ساډوبي راغلې وه که څه چل پې نم کېدو نو شوي به وپې او په هغه باندې به دماغي ټینشن راغلی و صاحبه یو وجه دا وه ډاکټر ورته په یو ځای د شپږو میاشتو دوی ونه لیکله دویمه وجه دا ده
که ډاکټر د شپږو میاشتو دوايانې دته لیکلې وي ممکنه ده چې دا مریض پکې خطا شوي وو د دویمې میاشتې دوی یې په پنځمه میاشت خوړلې وي او د شپږمې میاشتې دوی یې په درېیمه میاشت خوړلې وي نو دویانو کې به ترتیب ګډوډ شوي نو د سمېدو په ځای به پښتانه وایي خپې به اګرېته کړې وي صاحبه سړی به تخته شوي وو نو ډاکټر ورته په یو ځای د شپږو میاشتو دوی بعینه عمده قرنګي الله تعالی ته پته ده چې زما د بندګانو دپاره کم یو حکم د څومره مودې دپاره د څومره زمانې دپاره څومره فایده مند دی د الله په علم کې دي چې دا حکم دی بندګانو ته لیږمه دی باندې به زما دا بندګان دونه کلونه عمل وکړي نو دی فایده ده پکې او د دې نه پس پورته دا حکم بدلومه یا به دا حکم منسوخ کومه یا به اړوم راړومه نو په دې کې د الله تعالی ډېر لوی حکمت ثابتېږي نه چې دا خبره چې الله نعوذ بالله الله ته د بندګانو د حالاتو علم نشته دی نو الله تعالی په دې آیت کې د دې خبرې جواب ورکوي کم آیتونه او کم حکمونه چې په قرآن کې منسوخ شوي دي دا په درې قسمه دي یاد وساته یو ته ویل کېږي منسوخ الحکم دون التلاوت فقط یعنی هغه احکامات چې د هغې صرف حکم منسوخ شوي دي آیاتونه اوس هم برقرار دي او په قرآن کې موجود دي مونږ یې تلاوت کوو لکه د 15مه سپاره کې به یو آیت راشي واللاتی یأتین الفاحشة منکم په تاسو کې هغه زنانه چې هغه بدکارۍ طرف ته او فحاشه او زناکارۍ طرف ته ځي یعنی یو زنانه چې زنا وکړي بدکاري وکړي نو د هغې سزا دا ده چې دا تاسو په کور کې قید کې کور کې وتړئ بند کې بار یې مه پرېږدئ تر دې پورې چې الله ورله څه حکم او فیصله راولېږي یا تر دې چې مرګ ول راشي نو د ښځې د بدکارۍ سزا په قرآن پاک کې اول دا ذکر شوې وه بیا چې څه وخت تېر شو نو دا حکم منسوخ شو د زنانو د بدکارۍ دا حکم منسوخ شو چې ښځې کور کې قید کوي نه به قید کوي او آیت اوس هم په قرآن پاک کې شته مونږ یې تلاوت کوو صاحبه دې ته وایي منسوخ الحکم دون التلاوت حکم منسوخ شوی دی خو تلاوت اوس هم باقي دی دویم قسم دی هغې ته ویل کېږي منسوخ التلاوت دون الحکم فقط چې تلاوت منسوخ شوی وي او حکم اوس هم برقرار وي لکه قرآن پاک کې اول شروع کی یو آیت نازل شوی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم چې واده کړي سړی او واده کړي ښځه زنا او بدکاري وکړي او دا پې ثابت شي نو د دې سزا دا ده چې دوی تاسو په دنیا کې سنګسار کې په کاڼو باندې اولی تر دې چې ساتې لاړه شي دا د واده کړي سړي او د واده کړي ښځې د بدکارۍ د سزا ذکر دی په قرآن کې دا ذکر شوی و دې دپاره مستقل آیت نازل شوی و اوس دا آیت قرآن کې نشته ته وګوره تلاش کا سورة النور 18مه سپاره کې نازل شوی و آیت منسوخ شو حکم اوس هم برقرار دی او تر قیامته به حکم دا وي د واده کړي د زنا د سزا دې ته وایي منسوخ التلاوت دون الحکم فقط او دریم نمبر هغه قسم دی چې هغې ته ویل کېږي منسوخ الحکم والتلاوت جمیعا هغه آیتونه هغه احکامات چې حکمونه منسوخ شوي دي آیتونه منسوخ شوي دي دواړه منسوخ شوي دي لکه حدیث مبارک کې راځي د 28مه سپاره کې یو صورت دی سورة الطلاق تقریبا 2 رکوع دی او 12 کې 14 آیتونه دي وړوکې 2 صفحې صورت دی وی دا صورت په شروع کې د سورة البقره د صورت په مقدار برابرو تقریبا 2.5 سپارې صورتو بیا هغه باقی منسوخ شو او دا 2 رکوع اوس باقی پاتې شوي دي په قرآن کې موجود دي نو دا 2.5 سپارې آیتونه منسوخ شوي دي وسره احکامات هم منسوخ شوي دي نو د قرآن کې د آیتونو د منسوخ کېدو دا 3 قسمونه دي او دا په ځای تا ته راځي دلته الله تعالی خو یو دوی ته جواب ورکوي بل ورته دا خبره هم کوي چې الله د قدرتونو مالک دی او الله د دې هر څه باچا مالک الملک ذات دی نو الله تعالی مرضی ده که بنده ته کوم وخت یو حکم رالیږي کوم بل رالیږي بنده خو بنده دی
بنده ته د دې خبرې اختیار نشته چې دی د الله په حکمونو کې هغه کارونه ولټوي سه بچي دا حکم ولې دی او دا ولې بس دی به لبیک او سعدیک وي او الله ته به سر په سجده باندې پروزي چې الله هر یو حکم راولېږي بس دی به مني بنده ته پکې د چور چرا کول اجازت نشته دی لکه بني اسرائیلو د غوا حکم وته شو هغوی پکې خبر خدا غوا پیغله ده که بوډۍ ده که ماشومه ده یوې کړې ده که نه ده کړې رنګ یې څنګه دی دا اعتراضونه بنده ته د دې خبرې حق نشته ورپسې په دغه بل آیات کې ام تريدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل د موسی علیه السلام نه يهوديانو ډېر تپوسونه کول کله یو شان کله بل شان کله بل شان په دې آیات کې الله جل شانه صحابه کرامو ته مسلمانانو ته ادب ورښودلی دی چې ډېر تپوسونه به او د هرې خبرې تپوسونه د پیغمبر نه مه کوئ ستاسو دپاره چې د کوم حکم ضرورت وي الله به بې تپوسه تاسو ته رالیږي نو صحابه کرام ډېر با ادب اوسئ به په دې ټول قرآن پاک کې وګوره صحابه کرامو تقریبا د حضور پاک په 30 کاله زندګۍ کې نبوي زندګۍ کې ټول 14 پیرې تپوس کړي دي 14 تپوسونه کړي دي چې په هغې باندې د الله قرآن او وحي نازله شوې ده نو په دې آیات کې الله جل شانه صحابه کرامو ته ادب ښودلی دي او د دې خبرې ورته حکم دی چې د دې یهودیانو مه منئ دا یهودیانو دا کافران به ستا په اسلام باندې په قرآن باندې په الله باندې په پیغمبر باندې قسمه اعتراضونه کوي تاله به ذهن منتشر کوي ذهن کې به د قسمه اعتراضات راچي ستا دا ذهن به د قرآن نه د ایمان نه اړې متنفره کوي به دي زړه کې به د نفرت پیدا کوي نو وی دا د دوی زړه دشمني ده تاسو سره زوړ حسد یې د تاسو سره دا کافران او د یهودیان دا غواړي چې تاسو د ایمان نه واپس کفر طرف ته واړئ خو تاسو د دوی په اعتراضونو پسې مه ځئ د دوی په سوالونو پسې مه ځئ او په خپل ایمان باندې کلک ودرېږئ ما ننسخ من آیت هغه څه چې مونږ منسوخ کوو من آیت د یو آیتنا او ننسحا یا یې مونږ ایرو نأتی بخیر منها نو مونږ راوړو غوره آیتونه د هغې نه او مثلها یا پشان د هغې علم تعلم آیاتا تا علم نشته دی ان الله چې بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څیز باندې قادر ذات دی علم تعلم آیاتا تا پته نشته دی ان الله له ملک السماوات والارض چې بشک الله تعالی لره دی بادشاهت د آسمانونو او د ځمکې او د آسمانونو بادشاه الله دی نو دا هغه خوښه ده چې په کوم وخت کې څنګه حکم رالیږي وما لکم او نبوي ستاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه وما لکم او نشته د ستاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من ولی نسوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار دی مسلمانانو ته الله وایي چې دوستانه او مرګرتیا ګورې صرف د الله سره وساتئ او د الله د پیغمبر سره دغه الله او د الله پیغمبر به ستاسو ملګري هم وي ستاسو به مددګار هم وي دا کافران ستاسو په ښه نشي راتلی او ستاسو دوی نه تاسو ګټه نشئ حاصلولی نو د کفارو سره د یهودو سره ملګرتیا مه ساتئ ام تريدون یا غواړئ تاسو اراده کوئ تاسو ان تسألو چې تاسو سوال وکئ رسولکم د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال کړی شوي د حضرت موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه ومن یتبدل الکفر او څوک چې بدلی کفر لره بالایمان په بدل د ایمان کې څوک چې د کافرانو په خبرو کې راغلل که نه او ایمان یې پرېښود او کفر طرف ته وړېدو الله وایي څوک چې کفر په ایمان بدلی فقد ضل سواء السبیل په تحقیق سره دی به ګمراه شي د نیغې لارې نه به وړي په ګډو وډو به سر شي ود کثیر غواړي ډېر زیات من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یردونکم چې واړوي تاسو لره من بعد ایمانکم وروستو ستاسو د ایمان د راوړلو نه کفر طرف ته واپس واړئ هغوی خدا غواړي چې تاسو د ایمان نه خلاص کړي او کافران هم کړي نو ګورې خیال کوئ چې دوکه پې نه شئ دا ولې غواړي حسدا د وجې د حسد نه من عند انفسهم
چې د هغوی په زړونو کې دي من بعد ما رستو د دینه تبین لهم الحق چې ښه ښکاره شوي د هغوی ته حق. د کافرانو د یهودو ته ښه پته ده چې دا اسلام حق دی، دا قرآن حق دی، خو په زړونو کې حسد دی چې الله تعالی مونږ باندې ولې دا غضب نازل کړی دی، اورېږه چې دا مسلمانان هم د ایمان نه خلاص کو او ځان سره په دغه غضب کې اخته کو. نو الله تعالی حضور پاک ته وایي فاعفو، نو تاسو عفو کوئ، معافي ورته وکړئ. د یهودیانو په دې اعتراضونو باندې غوږ مه ګروئ، توجه ورته مه کوئ. واصفحو، درګذر کوئ، مخ ترې واړوئ. حتی تر دې یأتي الله چې الله تعالی راولیږي بامره خپله فیصله. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر سیز باندې قادر ذات دی. دا حکم د اسلام په شروع زمانه کې وخا حضور پاک ته صحابه ته چې جنگ وسره مکوي او غزاګانې مکوي د یهودو سره او دینه مخ واړوي، بس پرېږدي د دوی اعتراضونو ته توجه مو ورکوي. خو بیا وروستو دا حکم منسوخ شوی دی. اوس چې د کافر سترګې برنې کي که نه، نو دا سترګې به ترې وباسي، سر به ورته ټیټی نه. اوس چې درته هغه در باندې سور سور راځي، نو تم پې سور سور ورځه. اوس د جهاد حکم راغلی دی تر قیامت پورې، الجهاد ماض الی یوم القیامه، جهاد د تر قیامت دروازې پورې جاری وي. نو اوس په مسلمان کافر ته معافي نه کوي چې اسرائیل دی په ما باندې بمونه راوري او موږ به بس دواګانې به ورته وکړو، خدایه قهر پې نازل کړي. نو تاله دا خدای پاک دا مټې سله راکړي دي، تاله دا ایټم بم خدای پاک سله راکړي دي، تاله دا فوج خدای پاک سله راکړي دي. اوس په کافر ته صرف معافي نه کوي چې هغه اردو کې وایي اینډ کا جواب پتر سے دیں گے، چې هغه دې پکاڼي ولې په خخته په دې سروله. اوس په ته معافي نه کې او خپل منځونه کوي او زکاتونه ورکوي. واقیموا الصلاة او منځ قائم کې، وآتوا الزکاة او زکات ادا کې، وما تقدموا او هغه څه چې تاسو مخکې ولیږئ نیک عملونه لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره من خیر د څه خیر نه. تاسو چې نیک عمل او خیر وکړئ او مخکې د ځان لپاره ولیږئ، عمل نامه کې ولیکلی شي ستاسو، تجدوه نو تاسو به خامخا مومئ دغه خیر او دغه نیکۍ لره عند الله په نزد د الله تعالی. قیامت کې به الله تعالی تاسو ته د دغه خیر او د دې نیکۍ ښه بدله درکړي د ثوابونو په صورت کې او د جنت په صورت کې. ان الله بېشکه الله تعالی بما تعملون بصیر، ستاسو په عملونو باندې لیدونکي ذات دی، ستاسو عملونو لرا لیدونکي ذات دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.